بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 46 نمبر درس دی او نن به ان شاء الله موږ د اسم غیر متمکن چې کوم دویم قسم هم شروع کړی اسماء موصوله. اول هم د اسماء موصوله تعریف زده کو، په دویم بل درس کې بیا موږ اسماء موصوله ټول الفاظ زده کړه او اوس په پکې الف لام زده کو چې د الف لام څه ته وایي. جی ګوره جی پر اسم موصول کې چې کله الف لام وي نو د هغه الف لام معنی ده الذي، د هغه الف لام معنی وي الذي. کله چې الف لام د اسم فاعل او د اسم مفعول په شروع کې ولګي، د اسم فاعل او اسم مفعول په شروع کې چې کله الف لام راشي کنه، لکه الضارب دا ضاد دی کنه، دا ضارب دا دغه دی اسم فاعل دی. اسم فاعل چې د فاعلون په وزن وي نو هغه ته اسم فاعل وي، او د مفعولون په وزن چې وي هغه ته اسم مفعول وي. نو دا الضارب دا اصل کې دی ضاربون، نو د په شروع کې چې الف لام راشي دا تنوین ختم کی نو الضارب، نو دا ګوره دا ضاربون اسم فاعل دی. د په شروع کې چې راکم الف لام راغی د دې الف لام معنی د الذي، او بیا به چې کله د الف لام معنی د وکړه الذي نو د ضاربون به ضربا، نو لکه د الضارب معنی د الذي ضربا، د الضارب معنی د الذي ضربا. هغه کس چې هغه وخل وکړه، هغه کس چې وخل وکړه، هغه کس چې وخل وکړه. او دا المضروب چې دی کنه دا اسم مفعول دی، اسم مفعول دا اصل کې دی مفعول، دا مضروب وخلی شوی. د په شروع کې الف لام راغی نو دا تنوین ختم کو، الف لام تنوین د آخري حرف نه تنوین ختمی نو المضروب، نو د دې الف لام معنی ده الذي، او د مضروب معنی ده ضربا. ضربا معنی ده چې وخلی شوی دی، الذي هغه کس ضربا چې وخلی شوی دی. نو د الذي دا المضروب معنی ده الذي ضربا، هغه کس چې وخلی شوی، هغه کس چې وخلی شوی. او د ذو معنی هم الذي ده، دا ذو چې ده کنه د معنی هم الذي ده. او دا د چا په ژبه کې قبیله بني تی، دا قبیله بني تی چې دا په عربو کې یوه قبیله وه. او دا حاتم تای چې کوم ذکر کېږي تذکره راځي د حاتم تای د دغې قبیلې نه و، او د دې حاتم تای چې دا په عیسايي مسلک باندې و، د نبي علیه صلات وسلام د زمانې نه مخکې تیر شوی دی، او د عیسی علیه السلام په دغه مسلک په مذهب باندې و. او بیا د زوی چې و د هغه حضرت حاتم رضی الله عنه کم یو صحابي دی، هغه د حاتم تای زوی و. دا تای چې دی دا قبیله ده، نو قبیله بنو تای چې دی قبیله د قبیله بنو تای په ژبه کې زو الذي ته وایي. مونږ په عربی کې ورته الذي وایي، او دا همدغې الذي ته قبیله بنو تای والا زو وایي. نو د زو معنی ده الذي د قبیله بنو تای په ژبه کې، لکه جاء ذو ضربک، نو دلته د دې ذو معنی ده الذي، جاء الذي ضربک، دا اصل کې داسې دی. خو قبیله بنو تی والا ورته د الذي ته ذو وایي. نو جاء ذو ضربک یعنی الذي ضربک. الذي اسم موصول، ضربه فعل دی کې هو ضمیر فاعل دی، هغه د الذي طرف ته راجع شوی دی، او دا کاف ضمیر منصوب متصل دا د فعل سره متصل دی. نو دا مفعول شو، فعل د خپل فاعل او مفعول سره صله شوه، او اسم موصول او صله دا فاعل شو د جاء دپاره. ټیک شوه. ایون او ایتون دا دوه چې دي دا هم اسم موصول دي، دا ایون هم اسم موصول دی او دا ایتون هم اسم موصول دی. ایتون د مذکر دپاره راځي، د ده معنی ده الذي، او دا ایون چې دی ایون دا د مذکر دپاره راځي، د ده معنی هم ده الذي. او دا ایتون دا هم د مذکر د مؤنث دپاره راځي، او د ده معنی ده التي. نو دا معرب دي، ایون او ایتون دا معرب دي، او بغیر د اضافت نه د دې استعمال نه کیږي. بغیر د اضافت نه څه یاره چې دا ایون نه دی دا به مضاف جوړیږي، او د ده لپاره به بل مضاف الیه جوړیږي، او دا ایتون به مضاف جوړیږي او د لپاره به مضاف الیه راځي. لکه ایو شیء کم یو څیز،
او ایتو شیء ٹھیک شو دغه شانته دا ایو او ایتو دا به مضاف جوړیږي او د لپاره به مضاف الیه راځي نو دا ایون او ایتون پکې معرب دي او دا نور چې دی الذي اللذان اللذین التي الذين التي اللتان اللتين اللاتي اللواتي دغه شو ما او من او الف لام دغه دا ټول چې دي دا معرب دي مبني دي او دا ایون او ایتون پکې معرب دي د کې یو سلور قسمونه سلور خبرې دي ان شاء الله هغه بیا وخت براشي ابو وایو د دې ځای د ویلو هغه نه دی لګي ګرانې خبرې او بغیر د ایون او ایتون معرب دي او بغیر د اضافت نه یعنی بغیر د مضاف کېدو نه د دې استعمال نه کیږي او فائدہ وګورئ فائدہ دلته دی فائدہ ویلې ما تاسو ته مخکې هغه په شروع کې لیکلو تعریف نو اسم موصول داسې اسم ته وایي دی بیا هغه تعریف لیکلی دی اسم موصول داسې اسم ته وایي چې د صلې نه بغیر د جملې پوره جز نه جوړیږي دا صله موصول او صله چې رایوځی شي نو دا د جملې یو جز جوړ شي او صله جمله خبریه وي صله جمله خبریه وي یا به جمله اسمیه خبریه وي یا به جمله فعلیه خبریه وي خدا صله به جمله خبریه وي یا به اسمیه وي یا به فعلیه او په دې جمله خبریه کې یو ضمیر وي د جمله خبریه کې یو ضمیر وي چې هغه ضمیر اسم موصول طرف ته راجع وي یعنی د اسم موصول ذکر کوي هغه ضمیر چې دی هغه د اسم موصول په ځای ذکر شوی وي لکه جاء الذي ابوه عالم ابوه عالم جاء اسم فعل دی او الذي اسم موصول دی ابو مضاف دی دا هو مضاف الیه دی نو دا هو ضمیر چې دی کنه دا د اسم موصول ذکر کوي دا اسم موصول یادوي چې د دې اسم موصول پلار د دې اسم موصول پلار عالم دی ٹھیک شو جاء راغه دا اسم موصول چې د پلار عالم دی ٹھیک شو جی هغه سړی راغه چې د چا پلار عالم دی ٹھیک شو ترکیب بسنګ کو جاء فعل دی الذي اسم موصول دی ابو مضاف دی هو ضمیر مضاف الیه دی مضاف او مضاف الیه چې ملو شي دینه مبتدا جوړ شو او عالمون خبر دی مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه شو او بیا دا جمله اسمیه خبریه چې دا صله شو موصول او صله دا فاعل شو او فعل جاء فعل دی او د لپاره فاعل دا جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو جی دا زمونږ د نن ورځې درس او راتلونکي درس کې به انشاءالله مونږ د اسم موصول او د ضمایرو دا پورا ترکیب کو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام